هغه چې راغی ما سیاست مدرسې راغلم د تنګي بابا یو لوی عبدالغفور نامه وه زموږ د قاري صاحب شینګر قاري صاحب عبدالغفور قاري صاحب دا کوړي نه پاره په دې هغه سبقتي کړم دا ولنې دوه درې کاله خو ډېر ماشاءالله محنت به کاو ناصر میرم ته ټول څه په یاد کړو اوس پته نه لګي یاد پې کې نه باندې به هر حال یو ځل تکلمي ته هغه ته زه وختم ما څنګه را ماته شو چې بیا را کوشم خو دا خبره څنګه مې ونیو مرګري راته یو څنګه چل دی کنه ګوره تنګي بابا خلاص کړ ما هم ته ویل له کاو کنه د خدای بنده دا خو تنګي بابا نظر او هغه نه وځي چې کړه خو زه خو دې ته مو مې څنګه دا کې دی به مردان تلاړو مردان کې دې دغه یو ولکو دې ته خو خبره ده لغړی کې ګل بادشاہ نه نیو مردان کې مونږ وایي په یو مسجد کې یو دغه کې بس یار د پنځپیر او دا قنداري طالبانو تاسو په الله باندې کې قرآن ته ناشته ویل بدا پنځپیر نه دی ویل دا د قرآن د پاسه خلک ودرې کې نعوذ بالله چې نور خبرې به هم کوي کاملای ته چلته لاړو د پنځپیر شیخ په درس کې دا زمونږ د مشایخ د مرګري ټول رحم الله صاحب الله دې وکړي شیر امین مولوی صاحب د عبد الصمد د ناوګي زرته د خدای په ذات باندې قسم خم چې داغه په درس کې ذکر شریک شوم خو بیل درد او بیل غم قسم دې ما کې د قرآن مسلمان نه روان دي داس او یو سکون ملاو شو یو دم پر ځل چې الله انقلاب راوړ او بیا زمونږ والد صاحب هم څلور میاشتې ولګولې شاګرد بابا مرید شو بیا غدل تراوس او به نو دا د تبلیغ په وجه باندې الحمدلله نو دا یاد ساتئ کنه با دا خبره زه په هر ځای کې ځکه کوم چې دا خبره لکه عامه شوې ده بعضې خلک وایي که پنځپیر والا داسې دي پنځپیر والا داسې دي پنځپیر والا داسې دي او بیا په دې تبلیغیانو کې بعضې ناپوهه تبلیغیان وایي پنځپیریان داسې او پنځپیریان داسې او پنځپیریان داسې مولانا عبدالجبار صاحب شیخ القرآن والحدیث پنځپیری دی دا یاد ساتئ د ټولو نه اول باجوړ ته هغه راغلی د توحید او سنت مسلې شروع کړې ده او د ټولو نه اولنی انسان هغه دی چې د تبلیغیانو ملګرتیا یې کړې خاص طور د زنانو جوماتونه چې کله په باجوړ کې روان شو او د خلکو په فتوی شروع کړې زموږ په دې کلي کې کسان زموږ خپلوان نږدې ګوره ورته ویل اوس یې پسې لا ښځې پردو کورونه او داسې داسې کوي دی مولانا عبدالجبار صاحب نه چا تپوس وکړو د ښار په درس کې ویل صاحبه دا د مستوراتو دغسې روزې تبلیغ شته که نه شته ویل سورة توبة کې 71 نمبر آیات کې الله وی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر قرآن خو وایي سورة توبه کې یو اویا نمبر آیات دی چې وایي د ښځو په ذمه باندې د دعوت کار شته او که ته یې منې ویې منو که یې منې سره یې او بیا بنفس نفیس د مستوراتو سې روزې ولګولې اسماعیل مولوي صاحب ولګولې د لوی صاحب مولوي صاحب پنځپیرې وغیره څه ولګولې د جمال الدین مولوي صاحب پلار حیا الدین مولوي صاحب وغیره څه د مستوراتو سې روزې ولګولې بس د خلکو ماشاءالله خدای استفاده نو دا خبرې کول چې دوی خلاف دي تبلیغ او دغه کې یو ځان له کار دی او دا ځان له کار دی نه نه دا یاد ساتئ ګوره دلته راغلی او سې روزې ده ویل زما علماو ته درخواست دی چې د تبلیغیانو سره په اعمالو کې شریکېږئ سې روزې ورسره کوئ ګشتونه ورسره کوئ او ټولو تبلیغیانو ته مې درخواست دا دی چې په درسونو کې شرکت کوئ دا درس د قرآن نه دی دا تبلیغ دی دا د نبي محنت دی بلکې الله قرآن کې وایي رالیږلی د دې دپاره پیغمبر د دې دپاره راغلی ربنا وابعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا دغه دواړو ځایونو کې الله وایي څه دپاره راغلی يعلمهم الكتاب والحکمه ويزکیهم چې دوی ته قرآن وښیي یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه چې دوی ته قرآن بیان کړي دوی پاک کړي د دوی زړونه پاک کړي د دوی عقیدې پاکې کړي او دا درته زه وایم دا درته یقینا خبره کومه په کومه علاقه کې چې قرآن نه دی بیان شوی د پنځپیر شیخ شاګردان نشته او توحید یې نه دی بیان کړی یو کال خو پرېږده چې 10 کاله ولګوي بیا به په عقیده کې خبرې کوي هېڅ ساتئ نو دې وجې نه دا شی بېل نه دی چې ګنې دغه څه بل څه دي او دا ګنې بل څه دي دا یوه خبره ده دا یو شی دی یو تبلیغ دی دا یو د نبي محنت دی د مخکې ورځو کې بې ثوابۍ علاقې ته یو کار شوی و چېرته یو عالم درس کوي او د تبلیغیانو بیان دی هغه ته یې ویلي چېرې زمونږ بیان دی ته دا درس چې کوم دی مه کوه هغه بار وتلی ګناه خو هم زه دی لیکلي چې د کوڅه کې درس شروع کړی بیا په هغې باندې مولانا تجمل شاه صاحب هغه بل مولانا خو خیر لږ زه خو
هغه هم ښې خبرې کړې دي. هغه د بل ګروپ دی مولانا سعد صاحب په دغه کې تقریبا هغه هم لکه تبلیغي دی. د مردان د مرکز مخکې د هغې نه مدرسې امیر په نیټ باندې ټول دنیا ته تجمل شاه صاحب دا خو د مردان مرکز کې اوس هم دی، شبي جمعه کې بیانونه هم کوي، یو ډېر لوی عالم دی. هغه ویل چې بای دا بالکل غلطه ده. د مولانا یوسف رحمت الله علیه د مولانا الیاس رحمت الله علیه دا اوسېدو په کوم جومات کې چې درس کېدو تبلیغ والا به راشي کشداب به بیان کړي، ګشتې به وځي، د مازدیګر نه وروسته درس دی، د دې درس دعوت به ورکړي خلکو له. چې کله ګش والا واپس راشي درس وشي یو تبلیغي ملګری به پاڅېږي کافي به راوالي او صرف تشکیل به وکړي، نور بیانونه نشته چې دا به بیا د پاسه نور بیانونه کوي. ولې دا بیان نه و څه، دا د مولانا تجمل شاه صاحب مقیم دی د مردان په مرکز کې، د شوي مولانا صاحب برابر چې کمالیانو سړی دی. نو دا خبرې چې کوم دی د ذهن نه وباسئ، دا تضاد موږ ختم کړو، محبتونه پیدا کړو. علماو ته زما دا درخواست دی چې د تبلیغ والا اوسه الحمدلله موږ کړی موږ خو در چا څه کوو، او تبلیغ والا ملګرو ته مې دا درخواست دی د خدای بندګانو موږ تللي کړو اردن ته، دا دوه علماو موږ په دې جومات کې هلته بل سم کارګزاري وه، او کوم جوماتونه چې بغیر علماو نه لاړ شي هلته بل سم کارګزاري. اوس دا اوسنی جومات چې راغی د معصومه شریفي چې راغی پکې و، یاره ویل دومره ارمانونه کوي چې کاش یو عالم په دې